که دا دردونه دا ماشومه ده دا وړه ماشومه دی خوا راږه دا لور یې ده تقریبا 2.5 کاله د واده کېږي دا څه کم د 2 کالو دا لور یې لکه دا ساره ما ته وایي چې زما پاپا مې زه د پاپا یم دې ته چاچو یې ما ته پاپا مې نه وي ته چاچو یې نو دې ماشومې سره لکه چې دې ته ګورو دا د برداشت نه بهر خبرې دا نشو برداشت کولی زما نوم اشفاق احمد دی زه خپله ایلیټ فورس کې یم په پولیس کې یم زه دغه ټیم کې حیات آباد په 7 کې زما ډیوټي وه او په مانځه باندې ولاړم او د ما ته رنګ وکړو چې په مانځه باندې ولاړم چې رنګ یې راغی 2 رکعاته مې کړي 2 راته پاتې هغه رنګ دغه کټ شو ما سلام وګرځو بیا مې ورته رنګ وکړو ورته مې چې رنګ مې ورکولی نو د نمبر نه ملاوېده نو ما وی زه بس کار بیا و بس بیا به راته رنګ وکړي هغه چې بیا دوباره ما ټرای وکړه نمبر یې نه ملاوېد بس بیا ما نیت وتړو چې نیت مې وتړو نو بیا د رنګ راغی نو بس هسې دې اړه کې مې رالل ما وی راشي سلام وګرځه ورته چې څه وایي چې څنګه مې یس که نو د ما ته وایي چې اشفاقه داسې کار دی چې دغه پولیس لین کې دماکه شوې ده او زه لاندې په چت کې ګیر یم او ځان راورسوه ما وی بس درلم ته غم مه کوه بچي مې زه در ورسېدم مې ته ټینشن ماله بلکل بس هغه چپلو کې جومات په هغه چپلو کې نه واسکټ او نه جرسي او نه جرابې او بس موټرسایکل مې را روان کو بس راخوشي شوم نه پسې رالم تقریبا د پیسې ونه د پلینه پورې زموږ ډېره فاصله د ځای په ځای باندې ناکې لګېدلې وي کله پولیس سره خوله وه کله آرمي سره مضغو بلکل کار د سره کو نه په موبایل ته مې کتل قسم دي د خلکو نومونه رانه هیر شو چې زه چاته رنګ وکړم او چاته نه په موبایل نه پوهېدم بس بیا هغه زه راورسېدم موټرسایکل مې ودرو بیا آرمي زموږ نه ډېره مخکې را رسېدلې وه ډېره مخکې زه چې دماغې نه مخکې وه هغه چې کوم دی بس دغه شو پولیس لین ته یې نه پرېښودو څوک یې نه پرېښودل پولیس لین ته بیا زه په یو امبولینس و هغې کې ور کېناستم او بس زه دننه لاړم چې لاړم نو بس هغه کربلا واقعه مونږ اورېدلې وه خو لیدلې م نه وه دا بس هغه کربلا وه بی څوک پلار پسې ګرځو څوک رور پسې ګرځو څوک څه پسې ګرځه بس داسې یو د قیامت یو علامه وه بس نور پکې څه نه وه ته قسم خورم چې مونږ یو کپچې سهار اسکلې وه چې دې ځای نه ډیوټۍ ته تلو او بل شواروس پکې راغی نه وږي شوي یو نه تږي شوي یو نه راله خوب راغلی دی دومره درد کې ګیر و قسم درته خورم که مونږ ته پته لګېده چې دا شپه ده او که دا ورځ ده نور کمې به درته زه څه ووایم چې یو سړی په خوراک څښاک په خپل خوب باندې نی نو دته به نور څه هوش کي ټول بېهوشه وو بس مونږ کمې څه چې قیامته پورې دا ټول خلک راغون شي قسم دی که دغه یو کس کمې برابر کړي نشي بیانې دی دا دردونه او دا تکلیف چې کوم دی دا په الفاظو کې نشي راغونډی دی داسې یو اعلی مقام مله خدای پاک ورکړو چې اودس چهاردام کې خدای ته ودرېدل دي زه راته قسم خورم چې لا اله الا الله محمد رسول الله چې داسې مرګونه د شهادت مرګ قسم درته خورم چې مونږ په دعاګانو کې غواړو خو ډېر زیاتې روان دي ډېر زیاتې روان دي پیغام نشم ویلی رمیندر منډ زما کاشف جان نوم دی سلیمان زما رورو کشر دغه ټیم موږ یو دفتر کې ډیوټي کوو موږ دغه ټیم د دفتر نه وتلو او دې زمانه یو څو منټه مخکې وته او داسې اردام یې وکړو او زما ورپسې 2 منټه بعد زه راووتم زه چې کله راووتم نو دې روانو د ځان تیار کړو منزله ته ما ته یې ټیم پوره د میزار پسې درغلم ما په چهاردام کو خو لکه د مسجد نه بهر خپل دفترو سره زموږ باترومونه دي هغې کې ما چهاردام کو چهاردام ته ناست وم ما لاسونه صرف وینځلو چې دغه وخت کې دماکه وشوه او دماکه او د دې مسجد او زموږ د دې بلډینګ ترمنځ د یو لار ده چې زه کله راووتم د چهاردام نه نو چې ما وکتل نو د مسجد هغه شیشې زموږ په دې لارو ګلو کې پرتې وي زموږ د بلډینګ ته د لارې نه هم دومره روړېدلې وي بیا چې موږ کله مسجد ته ورغلو نو هغه منظر د نه بیانولو دی لکه داسې حالت و چې بس نشم ویلی درته خلک په وینو کې جب جب پراتو هغه خلک چې کوم دماکې دي دغه سر راویشتو نور خو د راوتو لار نه وه چې څومره د مسجد چت و غونډ په غونډ ناست و خو د ټول نه غټ نقصان دې بلډینګ کړی دی چې کله دا بلډینګ ناست دی
د دې د بیمانو د لاندې خلک ګیر شوي دي چې کم د بیمانو د لنټر لاندې راغلي دي هغه بیا هم خدای پاک بچ کړي دي اوتې دي زمونږ دا رور خپلی چې کوم دی د ده سره خپه ګیره شوې وه د بیم لاندې خپه راغلی وه الحمدلله دی نور صحیح سالم نه دماکې والی دی نه بل څه والی او دغه خپې چې کوم دا ګیره شوې وه او د وتو لار ورته نه وه او موږ سره یې په فون یې دې تریزوي سره هم خبرې کړې دي ما سره یې زو ځله وکړئ او بس موږ ټول مجبور اوس هم نشو کولی چې ټول مجبور وو کور کې ګړي دي خبرې وي مله دې ځان څوک راورسوي بیا زه لاړم او ملګري یې ماله موبایل راکړ خو زما حالت دا سو چې د نه بیانولو دی رسکیو والے زه پرې نه ښودم وي هغه مکمل بچ دی صرف پې ګیره ده موږ ورته جوس ورکړي دي ډریف هم ورته لګولي دي او ته هېڅ فکر مه کوه خو صرف او صرف خبره دومره ده چې هلته هر قسم آلات راغلي هر قسم هر څه راغلي خو هغې خپل کوششونه ډېر وکړل خو لکه لاندې جمدي انسانانو هغې نه لنټر ماتولی شو نه بل څه کولی شو چې داسې طریقې سره کول چې دا خلک هم جمدي پاتې شي روغ روزي او نور زخمیان رانه نه شي نو هغې خپل भरपूर کوشش کړی دی زمونږ ورور تقریبا 4 نیمې ګنټې هغه جم دی بعد د هغې نه بیا هغه وفات شوی دی او د هغه چې کوم دغه دی لکه ما ته د هغې خبر بیا ډېر لیټ ورسېده لکه زموږ ملګري خبر و هغې ورسره خبرې اترې هم کړې ناست هم ورسره خو زه رسکیو والی پرې نه ښودم ما ته یې ویل چې هغه سره ټول لاشونه پراته دي ټول لاشونه دي د هغه په خپو باندې هم لاش پروت و دا چې کومه خپې ګیره وه هغې باندې هم لاش پروت و ټولې غوښې دي ټوکړې دي نو ما ته یې چې دغه به ته برداشت نه کړې چې هسې نه چې په رور دې څه چلو شي هغه اوس موجوده حوصله په ځای ده خو لکه هسې نه په هغه باندې څه چلو شي زه بیا د شپې ناوخته خبر شوم او د دې لاش تقریبا سحر 4:30 بجې بیا د ملبې نه راووته د ډېر کوششونو نه بعد د هغې نه بعد هم بیا خلک تقریبا پرون سحر ماسپښین 2:30 بجو پورې نو بس الله دې موږ له صبر راکړي موږ په هغه باندې پهر کړو انشاءالله زموږ جذبې په دې نه ختمېږي موږ که دا ټول شهیدان شي انشاءالله د پورس سره راتلل چې کوم دی د دې مقصد دپاره دي چې موږ به د دې ملک حفاظت کوو او د دې خلکو حفاظت به کوو په دې کې زموږ په زرګونو پولیس والا شهیدان شو خو لکه هغه خو لاړه کامیاب شو په مازه باندې په مسجد کې کامیاب شو خو لکه دا دردونه دا ماشومه ده دا وړه ماشومه دی خوراک دا لوریه ده تقریبا 2.5 کاله د واده کېږي دا څه کم د 2 کاله دا لوریه لکه دا ساره ما ته وایي چې زما پاپا مې زه د پاپا یم ما دې ته چاچو یې ما ته پاپا مې نه وي ته چاچو یې نو دې ماشومې سره لکه چې دې ته ګورو دا د برداشت نه بار خبرې دا نشو برداشت کولی اصل خبره دا ده نور الحمدلله موږ د هغه باندې فخر کوو او باقي موږ نه یو خفه خو لکه دا حالات او داسې بزرګونو بچي لاړل الله دې د دې ملک حفاظت وکړي د دې قوم حفاظت وکړي او الله دې هغه خلکو له دې سزا ورکړي چې چا د طرفه دا کېږي الله دې هغه خلک سزا ورکړي د هغې په خپلو بچو د خدای پاک داسې وکړي سلیمان ستاسو نه مشر زما کشر ورور هغه زما ورور نه زما زوی و ما لکه د دې خپل بچو دا زما زوی دی ما لکه د دې بچو په شان ویې کړو که زما په هغې ته اواز هم دا زما ملګري دي دا ګواهان دي د دې خبرې چې هغه د ما د بچو نه کم نو کتلې او هغه زمونږ کې ټولو نه کشر و خو هغه له خدای پاک دا یو صلاحیت ورکړو که په کور کې به هر قسمه کار مونږ کوو که هغه به د بلډینګ جوړولو که د بجلو کار به وکړو یو فیس هر قسمه کارونه به راغلل نو زمونږ به د هغه د مشورې نه بغیر نه کول هر څه به مونږ له هغه کول لکه د هغه نه بغیر بس هغه زمونږ مشر هم او بچی هم کشر هم هر څه زمونږ هر قسمه چې څه حالات وو دا د صبر درکې واقع چې قیامت نه غټه واقعه ده قیامت به څنګه وي نو کتونکو دغه د سلیمان پولیس لیکار شهید دغه بابا دغه والد چې صاحب چې کوم دی دغه ترزوي دغه درد دغه اوښکې د خفګان تاسو نه یقینا ډېر د خفګان فضا ده ټول جسدي فضا سوګواره ده ټول خلک خفه دي د هر چا په سترګو د اوښکې روانې دي زو د هغې چې کوم بیا قبر دی هغه تاسو ته ښیو جی بالکل تاسو د سلیمان شهید دغه د کور والا چې کوم مشران دي والد بابا خبرې تاسو واورېدې د هغه چې کوم ورور و دغه رشتهدارو خبرې تاسو واورېدې د هغوی چې کومه لور وه 2 کلنه وه یا 1.5 کلنه وه یقینا تاسو هغه هم ولیدله
د هغې نه پس موږ رالو دلته مقبرې ته. یقینا درنو کتونکو په ټول ملک کې ویر جړاګانې دي، د ټولې 400 پیزا سوګواره ده، هر خوا خلک خفه دي. یقینا په داسې حالاتو کې موږ هم دغه پېښورانه چې کومه ذمهداري ده هغه سمبالو. یقینا ډېر احتیاط کوو، ډېر ګران کاري. نن اوس هم راغلي یو دغه مقبره کې موجود یو، دغه د شهید پولیس اهلکار سلیمان قبر سره موجود یو. دلته ما سره د هغوی نور رشتهدار خو موجود دي، هغوی سم خبرې کوو. جذبات خو لومبې زه د ټولو شهیدانو ته خراج تسلیم پیش کوم. الله دې شهادت نصیب کړي. هر مانځه کې دا سوال کوم د پیدایش نه راواله چې الله د ما مرګ د شهادت نصیب کړي. ګوري که داسې مرګ وي، داسې مرګ مې ګورې خوښ نه دی، مرګ مې د شهادت لګي. هغه نن سلیمان د سلیمان ملګرو هغه وصول کړو، دواګانې مونږ کولې وصول دي، ارمان زمونږ وصول دي. یا الله مونږ د شهادت مرګ راولي. د سلیمان مرګ باندې مونږ ډېر تړمون یو. زمونږ کلی خپل لوڼه خویندې یو کوچنی ماشوم چې هغه مونږ کره پرون سر رسېده، د ما شکر الحمدلله د ما ډېر ګڼ مسي دي او دیوال په دیوال مو سره کورم دی. نو مونږ د یو بل اواز اورو، بچی ګورې دې ته ګوره ډېر ګورې، د دې ډېر زیات خیال ساتئ چې دا ګورې خفه نه شي، ډېره مینه ورسره کوئ. او د سلیمان په باره کې به دومره ووایم چې سلیمان په ماشوموالي کې یو تاریخ، په ماشوموالي کې یو تاریخ. د ده نه خبره ایستل، د غر نه خبره ایستل، مطلبي خبره هم د غر نه خبره ایستل. فضول خبره خو ډېر لویه خبره چې هغه کې سلیمان کې نه سلیمان کې شته نه کاشف کې شته. او دا داسې یو داسې هلک و چې دا نن په معاشره کې ډېر کم به میلاویږي. زمونږ بچي د خدای ټول د په شان نیکان کړي او دله د خدای پاک دا د خشته کړي. او مور یې وفات شوې ده، مور سر ته خښ دی، مور یې ډېره پاکه بیبي وه او دومره مینهناکه مور یې وه چې د ما لاسونه زما نه لاسونه نورو خویندو دومره نه خپل قسمونه چې دې خپل کړي دي. نو زه هغې ته هم خراج تحسین پیش کوم چې خورې داسې بچي تا له راغی چې په هغه نوم د شهادت پورې شو. خدای پاک دې رضي صلح هغې له هم ورکړي او د ټولو مردګانو علیه السلام علیه السلام ورکړي. ملک خو زمونږ ملک دی. زه خپله ذاتي پاکستان خپل کور ګڼم او دا وصیت هر چاته کوم چې افسوس چې هر چاته پاکستان خپل کور وګڼه. نو کور نه څوک غلا نه کوي، د بل د نه غلا راوړي خپل کور ته یې راوړي. نو که چې هر چا خپل کور وګڼه پاکستان، نو دی به سر ته هم تیاري، دی به مال ته هم تیاري، دی به جان ته هم تیاري. سلیمان یو بهترین انسان او خدای دې شهادت نصیب کړي. او زه د پاکستان چارواکو ته د میډیا په ذریعه باندې یو پیغام ورکوم چې شهادت ته چې کوم شهیدان شو، نو دا په خپل ملک باندې شهیدان شو. موږ په دې سیس باندې فخر کوو او دا د فخر قابل دي. د هغې وجه دا ده چې داسې شهیدان چې کوم دي نو دا ډېر کم راځي. نو موږ دې باندې فخر کوو. بالکل ټیک ده، موږ ته غم را رسېدلی، درد را رسېدلی، تکلیف را رسېدلی، خفګان را رسېدلی دی. موږ له نن هم خوب نه راځي، خو موږ په دې فخر کوو. زه خو به تاسو ته دا خبره وکړم چې د پاکستان چې څومره عوام هم دي، نو داسې قربانۍ ورکول ته خو زه په خپله هم تیار یم. که زما سر له راشي نو زه خپله هم تیار یم. مننه کتونکو، الله تاسو ټولو صبر درکړي. کتونکو موږ دغه ټولو سره دا چې کوم شهیدان شوي د هغو ورسا سره خبرې کوو، نو دوی ټول دغه یو پیغام چې زموږ خوشحالي څوک نه شي کمزورې کولی او دغه ملک دپاره دا خو وړې خبرې دي چې موږ له بیا هم دغه جان او مال قربانولو ته تیار شوي یو او دغه زموږ د ملک او د قوم دپاره به دغه د شهادت سلسله جاري وي. یقینا په 400 کې د غم پیزا خوره ده، هر خوا جلاګانې خفګان دی، خو بل خوا دغه چې کوم د شهیدانو ورثه دي، کورنۍ دي، د هغوی دغه جذبات ته چې ګورو نو یقینا زموږ هم بیا چې کوم دی هغه بدن کې ساره پیدا شو، موږ هم د خبرو کولو جوګه شو، ځکه چې دوی دا پیغام ورکوي چې که دغه شهیدان شو نو بل خوا که کور کې خفګان دی، نو بل خوا کور کې فخر خو هم کوي، ځکه چې د ملک دپاره، د قوم دپاره، دغه وطن دپاره قربان شو. یقینا ډېره ګرانه ده، ډېر خفګان دی، ډېر درد دی
دغه سره خپل کشر ورور بلال خان له